د چارسدې په شمالي اشنغر شکور پبلک سکول اینڈ کالج کې یو کلیزه دستوره شوې ده چې پوزیشن ترلاسه کوونکو ماشومانو ته پکې تعریفي نامونه ورکړي شول. دغه دستورې مشر ملما د تحصیل میر فیاض علي سالارو په دغه مهال د ماشومانو میاندو پلارانو خوم ګډون کړي او ماشومانو غونډې ته تقریرونه، شعرونه او نعتونه وړاندې کړل او د ناستو ملمنونه زبردست داد واغستو. د غونډې په مهال د زیاتره ماشومانو تقریرونو موضوع د خلکانو سره د جنکو د تعلیم اهمیت د غونډې وروسته شکور پبلک سکول اینڈ کالج ماشومانو دلبر رادیو ته ویل چې جنکې د یو خاندان بنیادی رکن دی او هغه ته تعلیم ورکول پوره خاندان تعلیم یافته جوړول دي. دوی د شعر په جبه کې هم په پښتنه ټولنه غږ وکړو چې د جنکو ماشومانو تعلیم کې پښتو لټول نه دی پکار بلکې پښتو ته نورې هم ډېرې لارې دي او باید چې مور پلار د خلکانو سره جنکو ته تعلیم ورکړي او د هغې د پر شکور پبلک سکول اینڈ کالج باور وړ اداره ده. شکور پبلک سکول کې د ایجوکیشن سره سره موږ ته انسانیت ښودل کېږي، تربیت ښودل کېږي، پرده ښودل کېږي. د دې سره سره موږ ته د خپل والدینو سره څنګه سلوک پکار دی، خپل ټیچر سره څنګه سلوک پکار دی. زه د خپل سکول نه ډېر ایکسپیکټیشن کوم ایس پی ایس زنده‌باد پکار دي چې هغوی مخکې وځي او څه تعلیم حاصل کړي. زما نوم ناصره دی، د پلار نوم مې محمد زمان دی. زه د کریمو اوسېدونکې یم په 7 کلاس. زموږ پاکستان چې کله ازادېدو زموږ چې کوم مشر دی قائد اعظم زموږ پاکستان چې آزاد کړی دی هغه دا خبره وکړه چې په دې کې به خامخا ښځې چې کوم دی شریکې خو ښځې پکې نه وي نو دا به چېرته کامیاب نه شي. دا ځای به په حقه ځای باندې دا کوم خواري چې کېږي د سړو چې ښځې پکې نه وي نو دا نه کامیابېږي او که ښځې پکې نو دا به چې کوم دی بهر وتی شي زموږ پاکستان به په اوچته دغه شي چې راشي او زموږ په دې سکول کې چې کوم دی ایډمیشن وکړي. د دې ورته نه وایم چې دا دې راشي زموږ بلډینګ دې ویني زموږ دغه دې ویني. زما نوم دی سما او د پلان ملي تاج الله او زه په شکور پبلک سکول کې سبق وایم. د حورو او غلمانو د مالت ته بلخا لارې دي په دې کې جنت مه ګوره جنت ته بلخا لارې دي. دا لور د سکول ته بوزه په دې لور د سبق وایا په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلخا لارې دي. د شکور پبلک سکول ایم ډي پروفیسور محمد ایاز خان ویل چې د ادارې د قیام نه وړاندې مقصد دا و چې د سیمې ماشومان تعلیم یافته شي او یوه داسې اداره جوړه کړي چې د نړیوالو ادارو سره په څنګ کې ولاړه وي. موږ د ماشومانو ټیلنټ هم ولیدو. دا د خبرې ګواهي کوي چې مطلب په شمالي اشنغر چارسده کې والدینو ته زه دا خواست کوم چې مطلب ته ماشوم راولېږې پکار ده چې واپس کور ته لاړ شي ټوله ورځ ضایع کړي. د ماشوم نه تپوس وکړی شي چې بچی ته مطلب څه زده کړه څه دې زده نه کړه. په اسلام آباد کې په لاهور کې چې کوم دی هغه مطلب غټ غټ نوکران جوړېدی شي، سیاستدان جوړېدی شي، ساینسدان جوړېدی شي. هغه اوس موږ ماشوم کې فرق څه انشاءالله شکور پبلک سکول اینڈ کالج چې کوم بیکن هاوس کې یا سټي سکول کې مطلب هغه سټانډرډ سکول نه دي. انشاءالله چې اماغه سہولیات اماغه ټیچر دا غینه قابل ټیچرز انشاءالله په شکور پبلک سکول ورته ټیچینګ کوي او دا خلک به انشاءالله چې د لاهور او د ټول پاکستان په ستوانه انشاءالله مقابله کوي. د شکور پبلک سکول اینڈ کالج ماشومانو میاندو پلارانو په دغه سکول د اطمینان څرګندونه وکړه او ویل چې دوی کو خپل بچی دلته نو راوسته نو امکان دی چې چرته به مصر خانو کې به کار کولو ځکه چې نور ادارو ورته جواب ورکړو چې ماشوم د سبق ویلو نه دی خو نن په دې سکول کې دغه ماشومان کامیاب دي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز شکور.